الله الرحمن الرحیم. ګوره د دې نه مخکې چې کوم دی موږ د ضمیر منصوب متصله وایي چې دا په ترکیب کې مفعول به واقع کېږي او د هغې مثالونه چې کوم دی موږ ماشوم ته وښودل په ترکیب هم ورته وکړو. دې پسې چې کوم دی نو بل ضمیر د ضمیر منصوب منفصل نو ماشوم ته دې موږ وایو چې بچې منفصل هغې ته وایي چې دا به جدا راغلی وي ځان نه به راغلی وي او دا به په ترکیب کې چې کوم دی نو مفعول به مقدم واقع کېږي. یعنې لومبیا خو دې په دغه ورته په علم النحو کې وښوي چې دا ایایا ایانا ایاکه ایاکما ایاکم ایاکې ایاکما ایاکونه دغه ضمایر دي او دغه شان به دا لیکلي شوي خو دا به چې کوم دی نو د فعل نه مخکې راغلي. لکه ګورئ ایاکه نعبدو نو نعبدو دلته کې فعل فاعل دی خو دا ایاکه چې کوم دی دا د څه راغلی دا د مخکې راغلی نو دا به د فعل فاعل نه مخکې راغلی دي ته په دې وجه باندې څه ووایه دې ته مفعول به مقدم ووایه. دا په ترکیب کې مفعول به مقدم واقع کړو. دا څومره ضمایر چې دي نو دا به د فعل فاعل نه دواړه به دا څه راغلي دا په شروع کې راغلي لکه ایایا ضربته ایاکما ایاهما. نو ماشوم سره چې موږ ګرام کوو نو په دې طریقې سره به ورسره کوو. موږ ورته وایو بچې دا ایاکه ووایه دا مورب دی کو مبني نو مبني د مبني کم قسم دی ضمیر د ضمیر کم قسم دی نو ضمیر منصوب منفصل دی په ترکیب کې څه واقع شوی دی نو دا په ترکیب کې مفعول به مقدم واقع شوی دی. نعبد ولا فعل فاعل شنو فعل سره خپل فاعل مفعول به مقدم او جمله فعلیه خبریه. ایایا ضربته نو ایایا مورب دی کو مبني مبني د مبني کم قسم دی ضمیر منصوب منفصل دی په ترکیب کې څه واقع شوی دی مفعول به مقدم. ضربته فعل فاعل فعل سره خپل فاعل او مفعول به مقدم او جمله فعلیه خبریه. په دې طریقې سره د سره کوم دي موږ څوک اجرا ورسره وکړو او دا ورته بیا وایو. ګورئ چې په دې ضمیر کې او په دغه ضمیر کې فرق څه دی. دا دی چې دا به فعل پسې وروسته راغلی ضربکا دلته کې دا کا چې کوم دی فعل پسې راغلی وروسته راغلی او دا ضمیر منصوب منفصل چې کوم دی دا به د فعل نه مخکې راغلی. په دې کې فرق دا دی. نو دا فرقونه دي چې کوم دی نو ماشوم ته موږ څه کوو دا دی ورته واضح ووایو.